الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو زه محمد اسرار د خپل پروګرام سره حاضر یم. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 9 مې باندې د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په نیو باندې د هغې کارکنان چې کوم دی په ټول وطن کې راوتي وو، خو د بدقسمتۍ نه په کوز دیر کې چې کوم دی نو په چکدره پوځي چوڼی او تیمرګره پوځي چوڼی او ورسره چې کوم دی نو هلته کې ایپسي سکول ته چې کوم زیان هغې رسولی او کوم تاوان رسولی کوم غورې ورته اچولی نو په هغې کې چې کوم ایپایار درج شوي دي د بلمبټ په تانه کې او بیا د چکدرې په تانه کې او دغه شانته د منډه او تیمرګرې په تانه کې چې کوم دی نو لکه ایپایار درج شوي دي نو په دغه کې دا 788 کومه چې د ترهګرۍ دپه ده نو هغه هم لګېدلې ده. نو تر اوسه پورې صورتحال دا دی د هغه وخت نه راواله 9 مې او نن چې کوم دی نو 2 جون دی. د 2 جون پورې چې کوم صورتحال ده نو هغه دا دی چې 310 کسان چې کوم دی نو لکه دا نیوی شوي دي او په دې کې چې کوم دی نو 245 کسان چې کوم دی نو دا باندې هغه دفعات لګېدلي دي کوم چې د ترهګرۍ سره تعلق ساتي 788 چې ده او په دغه خلکو کې 4 کسان چې کوم دی تر اوسه پورې چې کوم د ملیټري کوډ خبره کېږي دغه د فوجي عدالتونو نو هغه اطلاعات دا دي چې هغه چې کوم دی نو فوجیانو ته د هغې نومونه چې کوم دی نو ورکړی شوي دي او هغې ته حواله کړی شوي دي. دغه شانته د تیمرګرې په تاڼه کې چې کوم دی نو 52 کسان چې کوم دی نو دا ګرفتار شوي دي او په بلمبټ کې چې کوم دی نو 121 دي او د چکدرې چې کوم دی نو صورتحال دا دی چې 145 کسان چې کوم دی نو دا په چکدره کې گرفتار دي. 30 کسان چې کوم دی نو دا د منډه په تاڼه کې گرفتار دي. د دې کسانو د نیو دپاره چې کومه کرایټیریا ایښودل شوې ده نو هغه دا ده چې کوم په هغه ورځې باندې دوی دغه چوڼو ته یا د زوګونو ته ورغلي او هلته کې کوم د پوټیجز کوم ویډیو جوړې شوي دي د مختلف سوشل میډیا پیجونه اخیستل شوي دي یا چا هلته کې خپل موبایل راایستلی دی او کړي دي نو هغه ویډیوز چې کوم دی نو هغې ته دوی هغه نومونه ورکوي او د هغې نه پس چې کوم دی نو د هغې لوکیشن ګوري او هغه کس چې دی نو هغه دی بیا پوینټ آوټ کوي د نادره چې کوم سیسټم دی د دوی سره نو هغې ته کرښه چاپېری او پوینټ آوټ کوي او بیا چې کوم دی نو د هغه نیسي. دغه شانته لکه ښه بیا چې کله هغه ونیوی شي نو چې هغه کوم څوک وښودل چې یاره ما سره خو پلانې هم یا پلانې هم نو بیا هغه نیوی کېږي. فعلا چې کوم دی نو دا ویډیوز د دغه طریقې کار چې کوم دی نو د پولیس دپاره چې کوم دی نو لکه دا کلیر په دغه طریقې کار باندې هغې چې کوم دی نو خلک نیسي او د دې سره سره چې کوم دی نو بیا په پولیس باندې دا الزامونه هم خلک لګوي چې دوی د لیسټونو نه خلک وباسي او څوک وایي چې ور دننه کوي. د هغې په حواله باندې چې کوم دی نو ډي پي او کوز ښکاره خبره کړې ده چې په دغه حواله باندې یو کس داسې و چې د هغه متعلق دا شکایت راغلی او هغه د هغه خلاف چې کوم دی نو کاروایي شوې ده. باقي هېڅ قسمه نه د دې څیز نه څوک چې کوم دی نو څوک ایستی شي او نه پکې چې کوم دی نو بېجا څوک ور دننه کولی شي چې کوم څیز دی د هغې بنیاد چې کوم دی د هغې بیس چې کوم دی نو هغه ویډیوز دي چې کوم په دغه ورځ باندې چې کوم دی نو هلته ایستی شوي دي. اطلاعات خو دا مو چې په هغه ورځ باندې چې کوم دی نو ډرون کیمرې باقاعده به راګرځېدې هغې هم ویډیو جوړ کړي دي کوم سامان چې خلکو ولرې د هغې لپاره هم اول یو کرایټیریا جوړه شوې وه او 2 میټینګ چې کوم دی نو په هغې باندې دلته کې د مشرانو سره چې کوم دی نو شو. په یو میټینګ کې خبره دا خبره شوې وه چې یاره که خلک دغه څیزونه په کومه اسلحه جوړه شوې ده دا په ټیک ټاک دغه باندې راوړي او لکه موږ به د هغې د هېڅ هم نه وایو خو زما اندازه دا ده چې دغه څیز چې کوم دی نو هغه چینج شوی دی او هغه خلک چا پولیس ته یا دغه ته په دغه حواله باندې کوم کسان ورکړي وو چې هغې ټوپکې راوړی وي او بیا نومونه ورته نه وښولي نو د هغې دا هم چې کوم دی نو ګرفتارېږي او چې هغه خلکو چې کوم د کومو په ذمهدارۍ باندې چې کوم دی نو هغه څیزونه ورکړل شوي نو هغه نن سبا چې کوم دی په دغه حواله باندې هغې د خفګان اظهار کوي. په دې حواله باندې پرون هم د چکدرې په چوڼۍ کې یو میټینګ شوی دی د برخیلې او د چکدرې چې کوم د دینزي قومي جرګې مشران دي د برخیل نه مشران راغلي او هغې ته یو ځلې بیا دا وویلی شو چې یاره کم خلکو وسله ولې ده امونیشن یې وړي دي کارتوس یې وړي دي یا نور څیزونه یې وړي دي نو پکار دا ده چې د 8 تاریخه پورې چې کوم دی نو هغې خپل دغه څیزونه چې کوم دی نو دا واپس کی او دغه ته مطلب چوڼۍ ته راوړي او پوځ ته ورکړي ځکه چې دا د هغې څیز دی بهر هېڅوک هم په استعمال کې چې کوم دی نو نشي راوستی. په دغې باندې ډېرې زیاتې خبرې وشوې او قام ته چې کوم دی نو دا سوال وشو چې د دغې خلکو خلاف چې کوم دی نو دغه سامان چې د چا کره پروت دی سپیشلي اسلحه ده
نو کدا چا خرڅ کړي هم دا چا سین تا چول دا چا هر څه کړي دي دا خلک په کفر په صلاح رضا باندې راوړل ټیک د کرای نه ولا نو بیا دا ویل دي چې دا د خلاف بیا کاروي چې کوم دا د دې چل بیا چې کوم دا نو امنیتي ځواکونو لا یا سکیورټي فورسز لوزي چې د خپل ځونه بچ کوم د خلکو نه په کوم انداز راوباسي او څنګه به راوباسي څنګه چې دلته کې خبره وشو نو په دې حواله باندې د مخکې کوم گرفتار خلک دي نو د هغې تاریخونه بدلیږي اوس چې کوم امتیاز خان دی د چکدرې شکیل خان دی یا د هغه سره مطلب نور شهاب خان دی د الډن یا نور ملګري دي د پی ټي آی لکه رحیم خان د چکدرې نه یا نور کسان دي کوم چې د دې ملګري په جیل کې دي نو را روان اووم تاریخ چې کوم دی نو د هغې دپاره کوم د اے ټي سي جج چې دی د ضمانت لپاره چې کوم اپلیکیشن دغه دی نو اووم تاریخ یې پکې ورکړی دی او دغه خلک هم تمه لري چې یاره کیدای شي چې لکه موږ د دې څیز نه چې کوم دی نو لکه زموږ ضمانت وشي او نوې اطلاع دا ده چې لکه فاروق خان هم چې کوم دی نو خپل بي بي اے کړې ده د هسبنډ نه چې کوم رشید خان دی یا نور کوم کسان دي زیاتره کسان اوس چې کوم دی نو هغې بي بي اے کوي همایون خان او چې کوم نور اهم کسان دي نو لکه د هغې تر اوسه پورې پته نه لګي چې چېرته دي بهر حال صورتحال چې کوم دی نو اوس هم ډېر زیات ګمبیر پدې دی خو دا یو خبره سپینه ده چې کم خلک په ویډیوز کې دننه تللي دي هغې ورانې کړی دی نو د هغې خلاف به چې کوم دی نو خامخا کاروایي کېږي او کوشش دا دی چې کوم خلک په دې څیز کې پوره انوالو نه دي د هغې لپاره پرون جرګې هم خپله خبره کړې وه چې یاره کوم خلک چې کوم دی نو هغه داسې په دغه طرف باندې تېرېدو په بل څه باندې تلو هغې په ویډیو کې راغلي دي نو د هغې د ټیک ټاک تحقیقات وشو په ډي پي او چې کوم بیان ورکړی دی نو هغه هم دغه خبره کړې ده چې ټیک ټاک تحقیق به کېږي بې ګناه کس چې کوم دی نو دا به چېرته هم سزا یافته کېږي نه او چې کوم خلکو ګناه کړی دی او ملوث دي نو هغې قانون چې کوم دی نو هغې ته به خپل په قانون په دغه کې دننه چې کوم دی نو سزا ورکړل کېږي او قانوني کاروایي چې کوم ده نو هغه به کېږي کوم کسان چې کوم اطلاع چې ده نو په هغې کې چې کوم څلور کسان ورکړل شوي دي د ترهګرۍ دغه ته ملیټري کورس ته نو په هغې کې یو افغان مهاجر چې کوم دی نو لکه هغه ویلی کېږي خلمت یا خلوت خان دی یو چې کوم دی نو ضیاءالحق دی یو داود دی او یو احمد سید دی دا د کوز د رادنزي د مختلفو ټولو سره تعلق ساتي میبي چې د ملیټري په نظر کې د دې جرم چې کوم دی نو دا دومره سنګین و چې هغې دا غواړي غوښته چې هغې چې کوم دی نو لکه د دې خلاف په پوجي عدالتونو کې کیسونه وچلوي نو دا کسان تر اوسه پورې د کوز دیر نه ورکړی شوي دي د ادینزي سره د دې چې کوم دی نو تعلق ته چې یو پکې افغان مهاجر هم شامل دی او باقي چې کوم دی نو هغې مزید تحقیقات کوي په هغه ویډیوز کې چې کومو خلکو چې کوم دی نو دا څیزونه کړي دي نو هغه مخې ته به راځي او دغه شانته دا کیس چې کوم دی نو دا مخ په وړاندې روان